أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. پدې آیت مبارکه کې دا انسان د دنیا د زندګۍ یو مثال ذکر کیږي، لکه څنګه چې په هر سیز باندې زوال راځي او هر سیز یو حد او یو درجه ته ورسي او بیا ختميږي، نو دغسې د انسان زندګي هم ده چې دا انسان همیشه به په دنیا کې ژوندی نه یو وخت د ده دپاره مقرر دی او خپل په هغه مقرره وخت باندې او په هغه نیټې باندې په ده باندې مرګ به راشي او دی به دنیا نه لاړ شي. نو د انسان د زندګۍ مثال دا فصل سره په دې آیت مبارکه کې ورکوي، لکه څنګه چې د اسمان نه اوبه راورېږي باران، او هغه باران سره په ځمکه کې څه تخم او څه بیج وغیره پروت وي، نو هغه لوند شي ورسره، دا ځمکه لمده شي، نو هغه فصل راوټوکېږي، بیا هغه فصل لوی شي تر دې چې هغه فصل تک شین شي، او دا فصل چې په کومه ځمکه باندې نو هغه ځمکه د دغه فصل د وجې نه هغه رونقداره شي او خوبصورته شي، هر طرف ته سبزه سبزی، بل طرف ته چې د دې فصل کوم مالک دی ذمہدار هغه هم خوشحالیږي، هغه وایي دا خو فصل مست دی او دا به زه ریبم، د دې نه به زه غله حاصلوم، دې نه ماته به فایده راځي او د دې نه به ماته ګیاګان راځي او بوس به ترې جوړېږي. نو د ده هم دا خیال او ګمان دی، خو په دغه فصل باندې چې دا خپل په عروج کې وي، په طاقت کې وي، ښه مست وي، الله رب العزت پې زوال راولي، د الله د طرف نه فیصله راشي، دا فیصله یا د دغې په صورت کې بارانونه بند شي او په دې فصل باندې خشکي راشي، دا فصل وچ شي او د دې هغه دانه د دې هغه غله هغه څه د کار پاتې نشي، یا به الله رب العزت بارانونه ووري او زیات بارانونه پې وشي، نو د زیات باران د وجې نه دا خراب شي، یا په دغه فصل باندې الله رب العزت ګلی ووري او ګلی سره د دې وږي مږي ختم شي، ارتاو شي، یا په الله رب العزت سیلی راولي او طوفان پې راولي، هغې سره دا فصل سملي او دا څښا شي. دا فصل چې څنګه خپل طاقت او خپل عروج ته ورسیږي او انسان ته دا ګمان او دا خیالي چې زه دې نه به ماته فایده حاصلېږي او فوراً په هغې باندې د الله حکم راشي، فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس، نو موږ دا داسې وګرځو لکه کټ کړی شوی فصل چې یو فصل کټ شي، نو د کټ کېدو نه وروستو بیا هغه فصل کې څه مستوالی او په هغې کې څه فایده دا نه پاتې، بلکې هغه چې کومه حالت کې کټ دی بس هغه حالت کې د هغې هغه ګیا او د هغې هغه غله هغه حالت کې بیا په هغې کې د لویدو یا د هغې د دانې د غټېدو او یا د زیاتېدو د هغې دغه نه امکان نه، نو دقسې دا فصل کټ شي او دا ختم شي. نو داسې د انسان د زندګۍ مثال دی، انسان پیدا شي د
څنګه چې فصل نازک وي اول نه داسې دا بچی نازک وي رو دې لویږي څنګه چې دا فصل لږ لویږي لږ مضبوطیږي نو داسې دا انسان هم لږ مضبوطیږي رو نو چې دا فصل کله خپل ځوانۍ ته ورسي او دا شین وي او توروالی رنګ راوړي او ښه په مستۍ کې وي نو دغسې دا انسان ځوانۍ ته ورسي او د ده طاقت او دا قوت یې پوره شي دی ښه مست وي خو چې څنګه په فصل باندې د الله فیصله راشي او الله یې ختم کړي نو داسې دې طرف ته په انسان باندې د دغه وخت مقرره راشي اجل یې پوره شي او په ده باندې مرګ راشي او دی مړ شي او د دنیا نه دی لاړ شي نو دا د انسان د زندګۍ مثال دی انما مثل الحیات الدنیا یقینا مثال د دنیا د زندګۍ د انسان د دنیاوي زندګۍ مثال هغه د اوبو په شان دی کما ان انزلناه من السماء په شان د اوبو دی چې موږ راوړو د اسمان نه هغه اوبه چې د اسمان نه راوریږي لکه بارانونه شلل فاختلط به نبات الارض نو ګډ وډ راوځي په دې سره شینکې د ځمکې دا باران ځمکې ته لاړ ځمکې کې تخم سره یوځای شو تخم راوځي مما یاکل الناس والانعام د هغه نه چې خوري انسانان او خلق او د الله رب العزت دومره لوی نعمت دی چې الله تبارک وتعالی چې کوم فصل پیدا کړي نو هغه فصل کې د انسان خوراک هم او د ثوري خوراک هم لکه جوار دي غنم دي وربشي دي او داسې نور فصلونه دي نو هغې نه انسان غله حاصل کړي او چې کوم ګیاو بوس او نور څه واښه پاتې شي نو هغه ثورو ته اچي نو لکه فصل یو قسم دی خو په دې کې د انسان غله خوراک هم موجود دی او د ثوري خوراک هم حتی اذا اخذت الارض تر دې کله چې ونیسي ځمکه زخرفها رونق خپل وزینت او دا ښایسته شي دا فصل چې کله راوځي او شین شي هر طرف ته شینوالی نو دا ځمکه ښایسته ښکاري وظن اهلها او ګمان کوي د دې اهل د دې ځمکې دا چې کوم مالکان دي هغه د دې ګمان کوي انهم قادرون علیها چې یقینا دا قدرت لرونکي دي په دې باندې لکه دا فصل به غټیږي او دا فصل دا به پوخ شي او دا خو ښه فصل دی برابر نو دا به موږ ریبو او د دې نه به موږ فایده اخلو څه به ځان له دغه کو جمع به کو ذخیره به کو څه به خرڅ کو پیسې به راشي ګیا ده پکې د ثورو دپاره نو مالک یې خوشحالېږي ذمېدار ورته خوشحالېږي اتاها امرنا لیلا او نهارا نو راغې په دې باندې حکم زمونږ د شپې یا د ورځې د الله عذاب چې راځي د هغې دپاره وخت نه دی مقرر چې د ورځې به راځي د شپې به نه راځي یا د شپې به راځي د ورځې به نه راځي داسې هم شوي ده چې د شپې راغلی دی عذاب داسې هم شوي ده چې د ورځې راغلی دی یا په ماښام کې راغلی دی یا په سهار کې راغلی دی فجعلناها حصیدا پس وګرځو موږ دا فصل کټ کړی شوی کأن لم تغن بالامس گویا چې نو راټوکېدلې ده بیګا لکه په دې ځمکه کې دا پرون نو دا فصل الله داسې کي داسې ختم کي چې لکه په دې ځمکه کې پرون له فصل اړوونه نو دغه د انسان د زندګۍ مثال دی چې انسان پیدا شي لوی شي ځوانۍ ته ورسي مرګ پرې راغی د خلکو د ذهنونو نه وځي چې فلانې غوړو پیدا نه بس لاړ بیا څوک تذکرې هم نه کوي کذالک نفصل الآیات دغه رنګ موږ په تفصیل سره بیانو آیاتونه لقوم یتفکرون د هغه قوم دپاره چې هغه غور او فکر کوي او هغه خپل د زندګۍ نه فایده حاصل کړي او د خپل په زندګۍ کې د آخرت دپاره تیاری وکړي